السلام علیکم ملګرو تورمان سواتیما ساسو بدرانه خدمت کې وزله بیا دا تورمان خان د فیسبوک د دغه پاڼې نه حاضر شوم امید دربا د تاسو ټول بخیر ژوند به مخاطرېږي سیاده پسیا کې بیا د پالنګي خپل دی یو ډېر خپل خیسته لوکیشن دی حاضر شوم تاسو لپاره ما چې تاسو سره لک راشم لایو غب شپ در سره ولګوم او تاسو ته د سیا کې د خیسته لوکیشن د خیسته خپلګانی وخېما دی وخت کې نن چې کوم دی ډېره زیاته ګرمي ده او ورځ د نهي ده یعنې کې نه منګل ورځ ده او ګرمي لږه سیوا ده چې دلته دونه ګرمي ده نو ګوره چې کته به څه حالات وي څه حساب کتاب به او بس دغه د خوړ غانه ده نو یو ښکلی ښایسته لوکیشن دی نو ما وی یاره ډېر خلک خو به کارونه کوي خو زه چې څوک وزګاري نو ما دا ویډیو به هغه ګوري نو د دې ویډیو نه به خوند مزه واخلي او بل دا خبره ده چې که څوک ناوزګاره وي نو زه وروسته به هم دا ویډیو بیا یي په فیسبوک باندې نو هغې بیا وروسته هم کتی شي او د دې ښایسته لوکیشن نه خوندونه او مزې چې کوم دی هغه اخیستی شي دې وخت کې دوه ملګري په لاین شو نور هم ملګري سیوا کېږي نو زه چې لږ ملګري سیوا شي بیا به پروګرام زه مخ په وړاندې بوځم او تاسو ته به د خپل علاقه چې دا به درته له خیره سره ښیمه حلمداد خان وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو وی چې څنګه وروره ښی شکر الحمدلله علمداد خان زخیمه ته څنګه حالات خدي وخت خطرېږي ژوند څنګه روان دی څه پوزیشن دی بس یار یو ښکلی لوکیشن دی رالم دلته او ګرمي سیوا وجود دی خوړ غاڼې ته کېناستم ما یاره د ملګرو لپاره به یو کلیپ جوړ کړم او لږ ګپ شپ سره ولګوم نو ته څنګه یې ښی ژوند دې خطرېږي څه پوزیشن دی وایې که نه علمداد خان وایي چې بیزي یمه خو ستا پروګرام له مې ټیم ورکو ډېره زیاته مننه وروره الله دې ښه ساته یاره زه په خپله به یې ډېر نوزګار یم خو دا پیټ داسې دی چې په دې باندې ډېر ملګري را سره بیا رابطه کوي چې یاره ته لایو نه کوې ته مونږ ته د علاقې ښکلاګانې نه کوې نو ما داسې کار وکړو چې زه اوس خامخا کوشش کوم چې د ورځې یو پیر که زه چېرته یو ځای ته هم لاړ شم خو بس یو کلیپ چې کوم دی هغه په دې کې شاملوم نور علمداد خان ته څنګه یې ښی وایي بس مزې کوه نو یاره شکر الحمدلله د الله لاک لاک شکر دی ناشکره نه یم په مزو مې سر دی چې په وطن کې هېڅ هم نه وي که نه او په وطن یم نو بس دا د ټولو نه غټې وزیري او دا د الله په موږ باندې فضل او کرم دی چې بایي په وطن باندې او بس مزې کوو د خیره سره نور ته څنګه یې حالات ښه دي وخت یې ښه تېرېږي څه پوزیشن دی وایې که نه زما خیال دی دا ملګري داسې دي چې زیاتره به په کارونو کې ځکه چې ډېر کم کوز ملګري چې کم دی 3 ملګري دا وخت په لاین دي علمداد خان سره او ځکه ملګري را سیوا شو نو بیا به داسې کوم چې بیا به ویډیو ستاسو سره نور هم جوړوم او ګپ شپ به لګو د خیره سره خو زمونږ زیاتره چې زما کم سپورټران دي نو هغه مسافر دي او مسافر چې دي نو خو بیا کار کوي په دې وخت کې بس تقریبا شپږ اوه ملګري چې دي په لاین دي نصیب الله روغانې وایي السلام علیکم څنګه یې وروره وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو زه ښه یم روجانه ته څنګه یې حالات ښه دي وخت یې ښه تېرېږي څه پوزیشن دی وایې که نه نور نوي تازه حالات ښه دي یاره بس د پالنګۍ دې خوالټ راغلی وم دې سیټ ته جو ما وی چې یاره ستاسو لپاره یو کلیپ جوړ کړم جو بس لږ کېناستمه ما یې ګپ شپ به هم ولګوم د دې ملګرو سره د علاقه به ورته وښیمه نور ته څنګه یې حالات ښه دي وخت یې ښه تېرېږي لقمان خان وایي دا کم ځای دی دا لووردیر دی په لووردیر کې بیا ویلې سیا دی او په سیا په حدودو کې بیا د پالنګۍ خوړ ورته وایي هغه دی ذاکر خان وایي سلام قبول کا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ذاکر خان وروره ته څنګه یې ژوند دې ښه تېرېږي الله دې کامیاب کا ډېره زیاته مننه نصیب الله روغانې وایي الحمدلله خیر دی جی تاسو څنګه یې نو بس شکر الحمدلله مونږ هم ښه یو بس وخت یې تېرېږي او نور بس دغه حساب کتاب دی یاره وخت نه وخت راشم جو په دې پیج باندې زما سره اکثر پیجونه سیوا دي جو کله یو پیج ته او کله بل پیج ته خو بس دغه علاقې ښکلاګانې دي ستاسو مسافرو مخې ته اکدمه او زه مې چې دیو به د علاقه ویني زړه به پې ټکور کړي نو ورته ښه وخت یې ښه تېرېږي
ډېره مننه. الله دې ژوندی لره کامیاب شي، په الله ګران شي، الله دې قدر وکړه. پنځه منټه ستاسو سره زما وشو په دې لږ وخت کې. ما خو ته 2-3 منټه به شوي، خو دا ده چې 15 منټه ستاسو سره زما وشو د خیره سره. او کوشش کوم چې لږې دا علاقه درته وښیم، دا لوکیشن درته وښیم. او دلته خو باید د دې ونې د سورې دا لاندې ناسو ما ډېر زیات خونې کوو خبرې. مې راشه لکه لږ لایو پکې راشه او دې ملګرو څه چې کم دی دا علاقه ورته وښایه. نصیب الله روغانۍ وایي ما سره فضل الرحمن هم ستا پروګرام ګوري او سلامونه درته وایي. نو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. فضل الرحمن وروره ته څنګه یې؟ الله دې ښه ساته، کامیاب شي، الله دې قدر وکړه. او بس ځم یاره داسې په چکر باندې راووتم دې سیټ ته. نو دا لوکیشن ډېر زبردست و او ګرمي هم نن لږه سیوا ده دلته، کته خو به ډېره ګرمي. جو مې راشه را پیټ د مسافرو پیټ دی، جو مې یاره دا ملګري خوشحالېږي دا مسافرو. زما ویډیوګانې اکثر ډېر په شوق ګوري، جو مې راشه یاره یو کلیپ به ورله جوړ کړم. بس بیا دا سیټونه میټونه چې تاسو ته مې وښو نو ته ښایي. الله دې ښه ساته یاره، ډېره مننه وروره. بس دغه ژوند دی تېرېږي یاره، کله څنګه او کله څنګه، خو بس روان دی. علمداد خان وایي ماشاءالله ډېر زبردست لوکیشن دی. نو یاره علاقه خو زمونږ واقعي چې ښکلې ده خبرې. دا پکې څه شاړي دي که څه دي پکې. دلته یو پټی دی، په هغې کې سټرابري یو مشر کرلی ده او ما ته یو ویډیو کلی هم وه. نو علمداد خان وایي د اوبو شلار وایي چې یاره ډېر خوند کوي. نو بس یاره داسې ځای ته مې راویستی دی چې اړه برې پکې هسې بایي باغ او خوشحاله یې ښه. او دا قسم موسم بیا ډېر زیات خوند کوي چې د دې ونې لاندې ناسي که نه، او په خوا کې دا خوړي د دې اوبو شړار ناسي او بایي د ونې دا سوری دا ډېره مزه کوي. ښه نصیب الله روغانۍ وایي او جي لوکیشن خو ډېر مزدار دی. نو بس یاره ستاسو د کورونه نه لږ را دې خوا دی او اندازې مطابق ستاسو په حدودو کې چې کم دی نو راځي د خیره سره. او دا چې کم دی دا سټرابري ده، ما په دې باندې یو ویډیو کړی هم وم یاره که چا په کار یا مشر وي په 15 روپۍ بوټی خو یې ریټ به کومه، نو دغه 2-3 روپۍ بوټی به ورکوي. بس دغه کسې بیسي دي یاره، دغه علاقه ده تاسو ته مې وښوه. علمداد خان ستا هم ډېره زیاته مننه، نصیب الله وروره ستا هم ډېره مننه. په دې وخت کې لایو زما پروګرام ته ناستئ. او علمداد خان وویل چې یاره زه ډېر بیزي یم. نو بس مسافران چې څونه دي که نه مسافر، نو هغه ټول بیزي ځکه چې خو کار کوي. او زما اکثر دا چې زما سره ټیم وي نو زه بیا لایو راځم، زه وخت نه ګورم. ډېر ملګري داسې چې هغه دا ویډیو بیا وروسته ګوري. ښه ملګرو تقریبا 9 منټه ستاسو سره زما وشو. زه به درنه اجازت غواړم انشاءالله که ژوند وفا وکړه بیا به حاضرېږم. په خپلو خصوصي دعاګانو کې به ما یاد ساتئ. زما د ویډیو مقصد په چا پورې خندا ملنډه کول نه ده، بلکې زه غواړم چې یاره زموږ علاقه مخې ته پروموټ شي، دا مسافر زموږ علاقه وګوري، خپل چې کوم کلیوال مسافر دي چې هغه د علاقه وګوري او د دې علاقې نه خوندونه او مزې واخلي. نو زما خپل یو سوچ دی او هیڅ چېرې هم الله دې زما د خولې نه یا زما د لاسو نه داسې یو کار ونه کړي چې په هغې باندې د یو مسلمان ورور زړه ته درد او تکلیف ورسي. همیشه کوشش کوم چې یاره خپل علاقه مخې ته پروموټ کړم، په سوشل میډیا یو ښه کردار وکړم د خیر سره. ښه زموږ سره دی علمداد خان وایي مننه، الله پاک مو خوشحاله ساته، آمین.
بس الله پاک دې تاسو هم خوشاله ساتي امين ثم امين. بس په خپل خصوصي دعاګانو کې مې یاد ساته. بادشاہ خان یوسفزئی چې کم دی نو پروګرام لایک ورکړه دی. یو جهان مننه وروره الله دې ښه ساته. زموږ سره علمدار خان وی او الله پاک دې درله نیک عمله ښځه درکړي امين. ښه شکر الحمدلله. ما خو واده کړی دی او زما د 3 کالو چې دی نو یو بچنګی هم دی او زما د واده علمداد خان تقریبا ووایه چې 4 کاله زما د واده وشو او زما واده داسې دی چې هغې نه څوک خبر هم نه دي ځکه نصیب الله دا نور ملګري دي دوی اوس وایي چې دا څه پوزیشن دی. نور الله دې ښه ساته او که تاسو واده نه یې کړی نو بس الله تعالی دې په تاسو خپل رحم وکړي او ما خو شکر دی واده کړی دی. بادشاہ خان یوسفزئی پروګرام له لایک ورکو. یو جهان مننه وروره الله دې کامیاب کا او خوشاله اوسې وروره. ډېره مننه. په خپلو خصوصي دعاګانو کې مې یاد ساتئ. صحیح ده. بس دا څه ملګري په کمنټ چې کم دی نو کمنټ کوي لګیا دي نو هسې نه که زه بیا دا ویډیو بنده کړم نو دیو به کمنټ ضایع لاړ شي. نو بس دغې ته انتظار دی. دلته ما ته نوټیفیکیشن دا کوي چې څه ملګري کمنټ لیکي لګیا دي. نصیب الله دا بوټه پیژنې که نه دا چې چاته میلمه راشي او خیال یې نه وي که نه او په دې پورې لږ وبړسي نو بس بیا سم ټوپونه وهي اوري. ماشاءالله داسې لوکیشن ته مې راوستې زه په خپله هم وایم چې یاره بس اوس دلته یو جانګړ کټ وی او پروت وی پکې اورئ. نواز وی سلامونه مې واخله قربان د کویت نه. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ډېره مننه. نصیب الله وی سیزون کې که نه او سیزون کې یاره خبرې دا د پېښور نه یو میلمه راغلی و او دغه کړی و په دې بوټې پورې چته بړسېدلی و. بیا یې ما ته وی چې یاره ستاسو په کلي کې داسې ماشي دي چې ماشي چیچلی یم خو بایي ځای مې نه دغه کېږي. ما یې لکه دلته داسې ماشي نشته خو چته یو بوټی دی په هغې پورې به بړسېدلی نو دا ډېر تریخ بوټی دی. بهرحال ملګرو په خپلو خصوصي دعاګانو کې مې یاد ساتئ. که ژوند وفا وکړه بیا به حاضرېږم. تل بل پروګرام پورې ماله راکړئ اجازت. د لوی الله په امان. الله م ښاد آباد کامیاب ساته. الله م په خپل مقصد کې کامیاب کا.